بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، ماشوم ته موږ د عبارت د جوړولو طریقه شروع کړې وه چې ماشوم به عبارت څنګه جوړوي. نو په دې سره سره به تاسو ماشوم ته په عبارت کې چې کوم دی نو قاعدې هم ښیې چې کومه قاعده راځي او هغه به ورته بیا په عبارت کې ورفټ کوئ. لکه ګوره تاسو ماشوم ته وایې تدې اجرا ورسره تاسو وکړه القسم الاول طاهر من الحدث. نو لومبی ورسره تاسو تدې چې کوم دی نو څو کې ترکیب وکړئ. القسم موصوف الاول صفت موصوف صفت مبتدا او بیا ورسره هم دې طریقې سره اجرا وکړئ چې القسمو دې دلته کې مرفوع ولې ووایي. مرفوع منصوب مجرور کې څه دی؟ مرفوع د څه د وجې نه؟ مبتدا د وجې نه. بیا الاولو دې ولې مرفوع وي؟ د څه د صفت د وجې نه نوم دا چې کوم دی نو مرفوع وي. او هم دې طریقې سره بیا چې موږ څنګه اجرا کړې وه چې یعنې القسم معرفه دی معرب دی که مبني دی؟ معرب دی. دا معرب کم قسم دی؟ مفرد منصرف صحیح دی. اعراب یې ووایه چې د هغې اعراب یې ووایي. بیا اعراب بالحرکت که اعراب بالحرکت دی؟ اعراب بالحرکت دی. ولې ضمه راغلې ده؟ بیا ورپسې معرفه دی که نکره دی؟ معرفه دی. ولې الف لام راغلی دی؟ مذکر دی مؤنث دی. واحد تثنیه جمع کې واحد تثنیه دې جوړ کړه. القسمانې جمع ته جوړ کړه. القسمونه جمع مذکر سالم ته دا راغی او جمع مکسر هم ته بیا جوړ کړه. اقسام هغې چې کوم دی نو جمع مکسر راغله. نو دې طریقې سره ماشوم په دې ټولو کې اجرا کې چلول پکار چې ماشوم په دې باندې پوه شي، په ټکي باندې پوه شي او دې پکې راغونډه اجرا په یو ټکي چې کوم دی نو څه کې دا ورپیټ کړي. بهرحال نو دې به تاسو عبارت ته راولئ، عبارت ورسره جوړوئ. لکه دلته کې القسم الاول القسم مرفوع ولې ووایي؟ د مبتدا د وجې نه. الاولو ولې مرفوع وي؟ د صفت د وجې نه. د دې نه پس به چې کوم دی نو تاسو راولئ دا موصوف صفت مبتدا شوله خبر نو طهارة من الحدث. نو ګورئ دلته به وایي چې بچي دا قاعده ځان سره ولیکه چې کله یو لفظ نکره راشي، نکره راغی او د دغه نکرې نه پس چې کوم دی نو جار مجرور راغی، نو دا جار مجرور چې کوم دی نو د دې دا نکره به موږ موصوف جوړو او دا جار مجرور به ولې صفت جوړو. لکه دلته کې ګورئ طهارتون چې کوم دی نو موصوف شو، من جار شو، الحدثي مجرور شو. دا جار مجرور چې کوم دی نو متعلق شو ثابتتون ته. دلته کې طهارتون چې اوس دا مؤنث دی نو دلته چې موږ کم شوي فعل روکاږو نو دا به مؤنث روکاږو. نو ماشوم په دې باندې پوهېږي طهارتون مرفوع دی نو دلته چې کم شوي فعل موږ روکاږو نو ثابتون یا ثابتتون نو دا به موږ مرفوع روکاږو. نو جار مجرور متعلق ہوا ثابتتون دا. نو ثابتتون اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر شبہ فعل ہو کر تدې موصوف د پاره صفت شو. نو دا موصوف صفت چې کوم دی نو د دې مبتدا لپاره خبر شو. مبتدا سره خپل خبره جمله اسمیه خبریه. نو په دې کې دا باندې به تاسو ماشوم پوهېږئ چې کله د نکرې نه پسو جار مجرور راغلو نو دا نکره به موږ موصوف جوړو او دا جار مجرور چې کوم دی نو دا به ولې موږ صفت جوړو او دا موصوف صفت بیا د ماقبل لپاره چې څه جوړېږي نو هغه به چې کوم دی نو جوړ کوه. نو دې طریقې سره ماشوم په قاعده باندې پوهه کول پکار دی.